نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د 12 کالو نو ابو طالب د شام ته په سفر باندې ته په قافله کې د تجارت لپاره خو هغه په دل سفر وي په میاشتو به سفر وي نو ډېر تکلیفونه به پکې وو نو ابو طالب نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اتفاق شما سره مزه تما سره مزه نو روایت کې راځي وای چې کله ابو طالب روانې د سفر لکنه نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سترګو نه وخت روان شي خپه او جړل په ابو طالب پسې څنګه چې ماشومان خپه کوي خو د ابو طالب سره عادت وکړ ګرځیده پسې نو د جړل خپه نو ابو طالب چې ته وکړه نو ټینګ نشو راځي بچی تام ځان سره بیا ما نو د روان شو په دغه قافله کې د ابو طالب سره نو چې کله دا قافله بصره یو خار د عراق کې هغه ته نږدې ورسېده کنه نو د خار ته لا دننه شوي نو بار یو بیابان او الته دوی پړاو واچو او په دغه بیابان کې یو راهب پاتې کېدو داغه نوم جرجیس داغه نوم دغه ته شهر نه بار په بیابان کې پاتې کېدو دغه ته عبادت خانه او د الله عبادت پکاو او مشهور چې دی ونه په بحیره راهب سره خپل می جرجیس وو خو مشهور په بحیره راهب سره او دغه الله داسې پټ پیدا کړي او کنه چې څومره آسماني کتابونه دی او پاره کې د آخري پیغمبر څومره علامات په ټولو کې خبردار دی پاغي باندې د آخري زمانه د پیغمبر چې کوم علامات دغه متعلق په چاته پوس کوي بحیره راهب له شاغ سره د دې معلومات دی په دې ډیر زیات سمجدار او پوهه زیات و نو دیم په دغه بیابان کې پاتې کېدو چې کله دوی د قریشو د قافله په دغه بیابان کې پړاو واچو خیمه خخې کړي پاتې کېده کنه نو حدیث مبارک کې راځي د دې حدیث راوي ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دی وی دا قافله به همیشه په دغه ځای کې بدوی پړاو اچو چې تجارت لبته خدا راهب داسې چې د قافله ورته چر تم څه توجه نه وکړي او په خپل عبادت کې مشغول قافله براله پاتې بشو بیا بدلا خود به قتل نه غوږ نه کو خو دا ځل چې څنګه قافله دغه تک پړای واچو کنه نو د خپل عبادت خاني نه وروت او چې وروت کنه نو راغی د قافله له نو په دې قافله کې ګرځي هر یو تن ته داسې د جاسوسي غونته په نظر ګوري هر یو تن ته داسې ګوري بیا تیزي قافله ولا حیران دي چې په باندې څه شوی دي همیشه مونږ دلته راځو ته مونږ ته کتلیم نه دي دغه د عبادت خانه نه روزي خپل عبادت کوي نن راغی او هر تن ته داسې د جاسوسي غونته په نظر ګوري هغه په شکی شو چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په اړه راکنه نو کله کې د لاس نه ونیو نبی علیه السلام د لاس نه ونیو وی هاذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین يبعثه الله رحمة للعالمین دا الفاظ وای وی د دوه جهانو سردار خدا دی زری نبی علیه السلام د لاس ونیو او دا خدای رسول دی قافله ورته نه تاسو کوي حضرت دا تسوي څنګه دا د الله رسول دی وی دا د الله رسول دی ما ته علم دی وی ته څنګه پیژنې او نن دلته رااله ولې زموږ د قافلې تر ادن نشو ته هم ته کتلیم نه دي وی تاسو ته خبر نشته ده کنه زه په خپل عبادت خانه کې ولاړم او چې کله تاسو دې بیابان تر ادن نشوي کنه داسې یو ګټه نه او داسې یو ونه نه و چې هغه تاسو طرف ته سجده نه کړی دې بیابان ته چې تاسو څنګه را ادن نشوي ټولې ونی په سجدو پریوتي ټولو ګټو تاسو ته سجده وکړي وی ما وی چې یاره په دې قافله کې څه چل دی ځکه تاسو تر ادن نشو ځکه زه تاسو لرالم او بیا د قافلې والو ته وویل وی د ماښام به زما مېلمانه یې د نبی رسول الله سلام د وجې نه ټولې قافلې له څه وکړه ډوډۍ وکړه تاسو ماښام دپاره ټول زما مېلمانه یې اوس د ماښام ډوډۍ دپاره چې دوی ټول راغله که نه د هغه ګیر چاپېره ګوري نبي علیه السلام پکې نشته وی که مالک د وجې نه چې ما تاسو له ډوډۍ کړې وه خو په تاسو کې نشته هغه هلک څه شو هغه ورته وی هغه خو اوښان سر له شړي دي اوښان یې سر له نبی علیه السلام داسې اوښان سر دپاره ایستي دي هغه اوښان سر له شړي دي وی ښه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام را روان دی داسې دا مازدیګرې غونته کې ټایم دی خو د عربو نور خو په هر ټایم کې ډېر زیات تیز وي که نه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا اوښان را روان کړي دي او را روان دی که نه نو په سر باندې وریځ سوری کړی دی په سر باندې وریځ ولاړه ده نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام را ورسېدو نو ټول خلک د ونې په سوري ناست او د نبی علیه السلام ځای پکې نه نو چې نو نبی علیه السلام داسې سیټ ته غرمو ته کېناست نو چې غرمو ته کېناست که نه نو د ونې سوری روان شو نبی علیه السلام طرف ته نو چې روان شو نو دې بحیر راهب چغې کړې وی د الله دپاره د ونې دې سوري ته خو وګورئ که دا چېرته روان دی د ونې دې سوري ته خو وګورئ نو د ونې سوری ته نو په نبي علیه السلام ودرېد چې ودرېده که نه نو دې بحیر راهب دې ټولو ته وویل چې ستاسو د الله په ذات قسم چې دې د ځان سره روم ته مه بیایئ د ځان سره روم ته
مه بیایي د هغې ځای عیسایان ګوره دې ژوندی نه پرېږدي کو په دې باندې خبر شو د عیسایانو علما چې هغه پیغمبر په عربو کې راغلی د آخري زمانې په مونږ کې نه دی راغلی او هغوی دې پیژني نو کو خبر شو نو دې ژوندی نه پرېږدي تکلیف ورته رسوي خو دې روم تر ځان سره مه بیایي دا خبره یې کوله او دوی ناست دي خبرو کې مشغول دي څه ګوري یو څو تنه د روم د طرف نه رومیان را روان دي په اسونو باندې سواره دي دا بحیره راهب چې کوم دی ورله مخې ته ووت نو دې ترنه تپوس کوي وایي څه کوئ چېرته روان یې تاسو خو چېرته په دې طرف نه یې راغلي وایي موږ ته زموږ مولان او زموږ علما ویلي دي چې د آخرې زمانې پیغمبر به په دې میاشت کې سفر له روزي نو کو هر چېرته راوتې خو ژوندی درنه پاتې نه شي موږ کافري په هغه پسې خوري شوي دي خوري شوي نو دا بحیره راهب ورته وایي د آخرې زمانې پیغمبر خو منئ چې راځي به که نه وی الله خو به یې رالیږي که نه وی کوم کار چې الله کوي نو تاسو به یې منع کوئ کوم کار چې الله فیصله کړي چې الله د آخرې زمانې پیغمبر رالیږي نو تاسو هغه منع کولی شئ سوچ وکړئ دا خبره خو ټیک ده چې الله د آخرې زمانې پیغمبر رالیږي نو موږ به یې څه قتل کړو سر اخلاص شو دماغ اخلاص شو نو بحیره راهب ته واپس کو نه ځو خو ستا شاګردي به دلته اختیار کو تا سره به یو هغه ورته ټیک ده ما سره پاتې شي بحیره راهب قریشو ته وي ابو طالب ته وي تره ته ولا دې پر ځان سره نه دې پر ځان سره کنه رومیان نه فريدي تکلیف در رسي نو حدیث مبارک کې راځي وي ابو طالب د دغه ځای نه د نبی عليه الصلاه والسلام سره ابو بکر رضی الله تعالی او بلال رضی الله تعالی مرګري کو واپس د دغه ځای نه نبی عليه الصلاه والسلام واپس بیا مدینه منوره مکه مکرمه ته